دا صفایي وکړله دا څه شی و او څومره نقصان دې شوی دی او څنګه به کاروبار شروع دا شاپینګ سینټر و په دې کې د جرسۍ د اوړي د ګرمۍ سوټونو نه علاوه ډیکوریشن کاسمیټکس او جیولري شامل وه جی نو کم از کم 55 लाख روپۍ نقصان شوی حکومت 15 لک روپۍ ورکړي دي هر یو لا کو د چا د 15 شوی کو د چا د 1 کروڑو شوی کو د چا د 2 کروڑو شوی پوه شوې جی په دې 15 لک روپۍ باندې خو تش ډیکور نه کیږي البته تا د مختلف تنظیمونو د طرفه وي نو د دلته اول خو صفایي نه ده شوې او خو صفایي څوک راغلي هم دي وایي یاره دا د ګوتو د بنګلو دوکانونو دې کې به صحیح نور خو په حقیقت کې څوک خبر نه دي چې په دې کې څه وو او که نه جی حکومت چې کوم چک راکړی په هغې کې څه وو پای کې 5 लाख روپۍ دي پای خو دا صرف ډیکور نه شي تش تور دا څه کوي ته دا مالبیني جی دوی داغه سرکاري ګاډي کوم راځي نو هغه چرته خاص کسانو لراځي دا غو ذهن پاکي بازار خو دوی پرې دې نکاسه دا حل نالای بندي دي دو ټوک الفاظو کې څه مطالبات لري ټول مطالبات خدا دي چې اول دي دا خټي لړکی د دوی نه چې دوی دلته کو ځان نه چرتان ماره جوړي نور سکی چې هغه جوړي شي جی او د نکاسه بندوبست وشي جی نو دا نشتا جی ټلیفونونه وتکو نن درځي سبا درځي جی او هیڅ هم نشته مننه قدرمنو تاسو ګورئ دا دکان دی او دا د ډیران کچره نه ده بلکې دا د دې دکان خپل دننه چې په دې کې کوم سوټونه پراته تاسو هنګري نه او دا هغه سوټونه دي د مخامخ سوټه مخکې کم چې دا ښکاریږي لکه کچره ډیران وي او په دغه کې به د سمخ کې ریکوري وکړي حکومتي امداد د دې خلکو د وینا مطابق چکونه هم میلاو دي خو هغه چکونه تشتي نو دا غریبانان د کم ځای نه پیسې راوړي چې دا دکانونه په خالی کې دکان دوباره رینوویټ کی دکان جوړ کی او دا غیر نرسو په دکان کې کاروبار شروع کړي دي دغه سره نور ملګری ناشتي دی لرازو چې د دې د دکان سره حل اول خو تاسو دکان دې چت ته وګورئ چې دا خو د دکان چت ته اثر نو شاته نه دیوال ټوټل تل را شروع ته ورور نوم د څه او د څه کاروبار دی احمد زبیر مینوم دی احمد زبیر مینوم دی جی او دا د منیاره کاسمیټک دکانو په دې کې نولو وا پرسونو پکې ټوپای وی پکې دا ډیکوریشن سامان پکې پروتو یاره 10-12 لک روپو پکې سودا پرته وا نو هغه دکان نشاته نشه نو چې دا شاته د پښته د دیوال والي ونه جوړتاو کړی دا خیری دا غټي لکونه پراته دي نو بس په دې ماهي سره شو کې سونه ور ماره ماهي سره په دې ځای باندې وړي دا ټیم کې مونږ وو د راغلیو دکان ته چې شاته مو کتل خپل سیوا شو یو بس دکانونه پرې خودل او وته او د حکومت څنګه چل کړل هر مال هر شی 5 लाख کنه کتلی دي کتلی دي چې د چا نقصان څومره دی هغه عمر پیسې دي کنه هر چاله 5 लाख بس هر یو له 5 लाख روپۍ کاغه دا قانون دکاندار دی هغه له 5 लाख هغه لاګو او هغه د 20 लाख او د 50 लाख روپو دا 50 5 लाख روپۍ دغه طالبان سره لري طالبان نو مسوي جو چې کونه راګړي دی خو لا پیسې وته خطرې نه دي او قدرمندو دغه څه کزو تر سره پوریزم نو دا د پیر بابا د مینز لاین چې هغه د مین روډ نه سایډ ته دی دا د هغې دکانونه دي او دلته د هر دکاندار دغه قصه ده چې د هغه سره جمع پونجي ټوټل د سیلاب نظر شوي ده د هغه د دکانونو لا تر دا دمه پورې پوره ملبه نه ده لر شوي او ملبه که راوځي نو هغه په لار پرته ده د اوچتولو انتظام یې هغسې نشته څنګه چې په کار و د حکومت د طرفه خو چک میلاو دی خو په دغه چک کې لا تر دا دمه پورې روپۍ نشته چې دا کسان په خپله بچو لا رزق ګټل دوباره شروع کی دغه چک ته اگر چې دلته کې دا هر مال هر شی 5 लाख روپۍ والا حساب کتاب کړی دی او هر دکاندار له 5 लाख روپو چک ورکړل دی خو په هغې کې هم پیسې تر دا دمه پورې نشته دا دومره مارکیټ په د کم ځای نه پودار راوړي او شروع کوي به د دې نه لغونې نور تپوس کوو چې دې ملګرو څه حال دی السلام علیکم جی وعلیکم السلام څه نوم دی او دا پورې دې څه ایښي دي دا کپړې پرتې دي
دا د څه دکان و؟ دا د کپړې دکان. ستا نوم څه دی؟ زما نوم سدیس دی. او دا شاته چې دي دا تارونه؟ دا زنانه کپړې دي ټول. دا ټولې؟ او دا دومره خرابې شوي دي او ټوټل دغه کوي؟ دا ټوټل نه، دا خو د ګودام مالو دی نه، کم دی کې چې کم مال و هغې ته ټول وړی دی. تاسو څه اندازه کړله څومره مال تللی؟ 30-35 لک روپو به تلي. حکومت خو 5 لک یادې کړي، هغه اوسه پورې لا نه دي میلاو شوي. چک یې درکړی دی؟ چک یې نه دی راکړی، نه. هغه ولې عوامو ورکړي دي، کمې چې دا لږې تا ته د عوامو طرفه یا د مختلف تنظیمونو طرفه څو پیسې میلاو شوي دي؟ ټولې یو 40-50 هزار روپۍ به میلاو شوي. 40-50 لاک که 40-50 هزار لاک چېرته میلاو. شاته خو په هغه روډ باندې خلکو ته تر 5 لاکه پورې میلاو دي. مونږ ته نه دی میلاو شوي. څه مطالبات هم شته؟ بس څه وپکې ووایو. السلام علیکم تره. وعلیکم سلام. دا ته څه شي ته ناست یې؟ دا د منارې دوکان خو هغه خوړ وړی دی، خو صرف هغه ګنډانچای پاتې ده، کم کباړ شاپه شګو کې کم سامان پاتې شوی و هغه پاتې شوی دی، نور پکې څه پاتې شوي نه دي، هغه هر څه ځان سره لا وکړي وړي دي. پوه شوې؟ موږ دغه دوکان ته ناست یو، دغه الله سره وه دغه شی و، نور زموږ څه شتی نه. نو دوکان دې صفا شو؟ دوکان صرف د شګو نه صفا کو، او نور ډانډچې مچې چې کوم دي چې دغه ټول هغه زاړه په زاړه ده. او دلته چې څوک راځي خپل سړي ته یا خپل یار دوست یا خپل دغه ملګری ګوري، هغه له په لاس کې پټ هر څه چې ورکوي. دا نه شو چې چا ماما کاکا پکې کېږي، نور پکې د الله د رضا کار پکې څوک ډېر کمتر خلک کوي. ډېر مسلمانان وایي، صحیح خلک وایي چې هغه به کمتر وي چې ها دا ستا دا هر څه چې که لڅ او که شل او که څه دي. خو دلته چې زه څومره ګورم په دې ځای کې دا کم پاټو وله، دا کم خلک، دا کم حساب کتاب چې راځي، دا ټول لرای ده. لکه د خدای د رضا لپاره یو کس پکې کار ونه کړو، او چې دا پکې دا پلانکۍ پارټۍ والا دی، دا پکې پلانکۍ پارټۍ والا ده، د پارټو خبرې اترې دي. دلته د خدای د رضا لپاره کار څوک نه کوي، نه دې بازار ته څوک کسان دې بازار ته څوک بل راغلي؟ یاره صاحب که راغلي په هغه روډ راځي او هلته ورکوي، نه دلته راشن شته، نه ماشین شته، او نه څه ډوډۍ ورکوي، نه هېڅ شی هم نشته. لکه یو د الله سرې د خلک ناست دی، هغوی نه غواړي هر څه چې رزق خو له خدای ورکوي، ډولې به هم ورکوي، هغوی به هم ورکوي. نور د هغه بازار دی، دا بازار نه دا هېڅ شی هم نه دی، خوړ دی. لکه څوک خواره ولا راځي نه صاحبه. د پیر بابا دغه لنډي بازار سره تعلق لري، د دغه ټولو کسانو خبرې واورېدلې. دا لنډی بازار دی، په دې وجه ورته د اوږدو دفترو د اوږدو ګاډو خلک نه دی راغلی. خو د پیر بابا بازار مشهور سیزونه، مشهور بازار هم دا لنډی بازار و، کوم چې نه صرف د ډونر د اړخه بلکې د سرکاري ادارو د اړخه هم تر دا دمه پورې نظر انداز دي. دلته کې ملبه هغسې پرته ده، دلته کې خلک خپل سامانونه له هغسې د خټو نه راوچتوي، او د یو څو دوکانو نه علاوه نور دوکانونه یو هم تر دا دمه چې میاشت پوره کېږي سټارټ نه دي. د دغه خلکو د روزګار ذریعه صرف او صرف دغه دوکانو دا دوکان چلیږي، نو د دې د بچو رزق او د دې چوله چلیږي. باید چې حکومت دستي فوري طور ضلعي او د میونسپل کمیټۍ یا ټیمې والا چې کوم ټیمان دي هغه دغه بازار ته توجه وکړي، د دې خلکو دادرسي وکړي، کوم چکونه چې دې ته ورکړی شوي دي هغې ته د حکومت زر فنډینګ وکړي چې د دې خلکو د روزګار ذریعه بیا شروع شي. د وخان جانان، وطن نیوز بنیر.